محمد حفیظ کم سلور کلاړیان په ټیم کې نه شاملول چې هغه انضمام الحق ور بابر اعظم په ټیم کې شامل کړل. د محمد حفیظ یو نه منل او محمد حفیظ د خپل عہدې نه ریټایرمنټ اعلان هم وکړ. په هغه شپه باندې که تاسو له یادي محمد حفیظ اچانک چې کوم عہده ولا زکا اشرف ورکړی و پی سی بي کې هغه نه ریټایرمنټ وایستو. په هغه شپه باندې کم کلاړیان دی په هغه باندې هم خبره کو. محمد حفیظ اخر خپل خاموشي توړو کو او په دغه ټاپک باندې خبرو کو چې کم سلور کلاړیان ما په ټیم کې نه شاملول او هغه انضمام او بابر اعظم شامل کړي دي. ټونه پهله خو محمد حفیظ ویلي چې کم مطلب ما سره کوم عہده و ز چیف سلیکټر نو ما نه س کیپټن نو ما نه س اسسټنټ چیف سلیکټر ما له صرف وقار زکا اشرف دا عہده را کړی و چې زه هغه سره هیلپینګ هند مطلب زه دغه مدد کوم داسې ایشوز راځي نو زه غل سره مشوره ورکوم یا دغه مدد کوم. نور داسې ما سره سغټه عہده نه وجي. خو دغه سلور کې لړیان چې کوم ما په ټیم کې شاملول نه غوښتل هغه کې محمد حفیظ ټو نه پهله خو یاد کړه سیکنډ اوپنر چې کوم یو فخر زمان یادولو یا عبد الله شفیق یادولو یا امام الحق یادولو چې د درې وړو کې کم کلاډیوس محمد حفیظ په ټیم کې شاملول نه غوښتل چې په هغه باندې دغه انضمام الحق سره او بابر اعظم سره لانجه هم راغه وغه د خپل عہدې نه ریټایرمنټ کو. یو خدای کلاډي بل نمبر 5 پوزیشن باندې بیټسمن جی او داسې بیټسمن چې هغه سپین بالینګ کوي یا فاست بالینګ کوي چې هغه پارت ټایم ته بال از ا بالر هم یوز کولای شي. نمبر 5 پوزیشن باندې وای ما ولا بیټسمن یادولو چې هغه دی نه دغه چولو بیټینګ آل راونډر بیټسمن چې بیټینګ آل راونډر ویجی بالینګ آل راونډر لکه شاداب چې کوم دیغه بالینګ آل راونډر دی او بیټسمن لکه عبدالرزاق چې کوم هغه بیټینګ هم کولای شي هغه بیټینګ آل راونډر. نو ما نمبر 5 پوزیشن د پاره او بیټینګ آل راونډر په ټیم کې شامل غوښتل چې د هغه خلاف دغه کسان بابر اعظم او دغه نور چې کوم او هغه ما اماد وسیم شامل غوښتل. محمد حفیظ اماد وسیم شامل غوښتل په ټیم کې. بر کم چې سپینران دي د غیر ریپلیسمنت د پاره ما یو بل سپینر کلاړي په ټیم کې شامل غوښتل چې هغه هم اماد وسیم کې دی شو. اماد وسیم بیټر هم کې دی شو او بالر هم کې دی شو. نو په دغه باندې وای زما د سره اختلافات راغلي او بل نیو بال اپریټر زمونږ په ټیم کې کتا سو ګورای کنه نوی بال سره صرف شاهین افریدي بالینګ کولای شي. نسیم شاه کولای شي. نسیم شاه په ورلد کپ کې شته نه. حسن علي هم نوی بال سره هغه رنګ بالینګ نشي کولای. حارث رو هم په زوړ بال بالینګ کوي. نو ما د لوي چې نه یو نوی بالر داسې مطلب چې په نوی بال بالینګ کولای شي لکه زمان خان چې کوم دیغه په نوی بال باندې بالینګ کولای شي. نوی بال چې کمی کنه دا هر بالر په دې باندې بال هم نشي کولای لکه شاهین افریدي په نوی بال باندې بالینګ کولای شي. ان سوینګ په هم کولای شي او سوینګ په هم کولای شي. یارکر لین په هم وشته شي. ډیر بالران داسي چې کم ځای هټ کوي په نوی بال باندې نو هغه ځای ته نه هټ کیږي چې فل بال کوي ته فل ټاس شي چې شارټ بال کوي نو ته ډیر زیات شارټ بال شي. نو په دې وجه باندې نوی بال باندې هر یو بالر بال نشي کوي. دا چې کم د هارد بال کلاډیانی او زما دا ویډیو ګوري ایله باندې شوی لکه نوی بال باندې هر یو چې کله بال نه وینو هر یو بیټسمن په هغه باندې بیټینګ هم نشي کولی. اوپنران چې کوم وی کې دا قابلیت دا ټیلنټ چې په نوی بال باندې بیټینګ کولی شي. میډل آرډر بیټسمن چې کوم هغه په ډیر کم تیر په نوی بال باندې بیټینګ کولای شي. نو دا چې کم هارد بال کلاډیانی ای په دې خبره پیږي زما خو هم به هارد بال سره دومره زیات ایکسپیرینس نشته خو دومره پیږي چې نوی بال باندې هر یو بالر بال نشي کولای. نو محمد حفیظ وی چې ما یو نوی لاسه بالر ټیم کې شامل غوښتل چې په نوی بال باندې بالینګ کولای شي لکه صرف شاهین باندې خو به ټول کنزیکټیو ورلس واړو نو باندې 1 2 3 4 دا ټول ورونه خو شاهین نشي کولای او یک په شاهین کوي دو بو سره بل بالر کوي. نو دا سه بالر وای ما ټیم کې شامل غوښتل چې په نوی بال باندې تاسو را بالینګ کولای شي. اوس حسن علي با ټیک کې راځي کو څوک پور سره